بس مسئلہ رسالت شروع کی اب آگئی کی بنا شبہاتی پیغمبر باندې اوله شبهه داوا چې تاسو جبرئیل علیہ السلام راضی او غزمونګه دشمن دی موږ کتاب باندې ایمان نه راوړو دا هغه جواب دی او د ملائکه عصمت بیانې قرآن قل من كان عدوا لجبريل وای او تاسو چې وی دشمن د جبرئیل علیہ السلام ودا سړی کافر دی جواب اصل کې داو او د علتونه بیانې چې دشمنی د جبرئیل علیہ السلام سره ولې کفر دی ځکه فإنه نزله على قلبك دا جبرئیل نازلی دی قرآن لراستا په زړه باندې باذن الله اذا الله په حکم سره خپل خواخ ناراضي الله تعالی مصدقا لما بين يديه او داسې کتاب دی چې تصدیق کی دا کتابونو چې مخکې د نازل شوی دي وهدن او داسې قرآن دی چې رڼا ده ټولې دنیا د پاره او بشرا للمؤمنین او داسې قرآن دی چې د مؤمنانو لویه خوشحالي ده چې دومره خوشحالي د هغې په بل څه باندې نه وي دا تحقیقی جواب و الزامی جواب کی اللہ من کان عدوا للہ و ملائکته و رسوله اغسوک چوی دشمن دا اللہ تعالی و دا ملائکو دا اللہ تعالی و رسوله و دا پیغمبران دا اللہ تعالی و جبریل و میکال او خاص کر دا جبریل علیہ السلام او دا میکائیل علیہ السلام چدا و باقی کی پیغمبران دی فإن الله عدو للكافرين بیشک الله دشمن دے داس کافرانو تسلی ذکر کئی ولقد انزلنا الیک آیات بینات اے پیغمبر یقینا نازل کړي تا ته آیاتنا ډیر واضحه وما یکفر بها الا الفاسقون او کفر او انکار نکی په دې آیاتونو باندې مگر فاسقان او کافران د فاسقین بیا تعریف کوي هغه چې څنګه مخکې تیر شوی او کلما عاهدوا عهدا ایا هر وخت کې چې وعده کړی د یهودو یو وعده نبذه فریق منهم ما تکړی دا غي لرا یو ډلې د دینه بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر پدی کی ایمان نہ روڑی ولما جاءهم رسول من عند الله ہر کلا چراغ دیتا تعظیم الشان پیغمبر دا اللہ طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کو ان کے دے داغی کتابونو چدی سردی نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب نو وګورځو یو ډلې داغي کسان نه چې ورکړی شوی دی ته کتاب الله الله کتاب یې وګورځو ورا ظهورهم رستو د شاګانو نه ان عمل پیونکو کانم لا يعلمون تاسو شو کتبوي چې دې نه پويږي جاهلان دي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولګي د باغ علم پسې چلوستل به کول شیطانانو په بادشاہ د سليمان عليه السلام کې وما كفر سليمان دا دویمه شبهه وا چې دی وی سليمان عليه السلام ته پیغمبر و او هغه جادوګرو الله دې کی جواب کو او د انبیاء او براءت یې ذکر کو چې څنګه ملائک معصوم دي دا سي پیغمبرانو معصوم دي کفر نو کړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن دا شیطانانو چې کفر وکاو سحر یې خلق ته خو
يعلمون الناس السحر تعلیم به ورکو خلق ته د جادو وما انزل على الملكين او اولګي د باغې سحر پسې چې نازل شوی په دوه ملائکو باندې به بابل هاروت او ماروت په بابل خار کې چې یو نوم هاروت او د بل نوم ماروت وما يعلمان من احد تدریمه شوبه وا چې ته سحر کفر دی او حال دار چې الله ملائک را لېږلیو دا غي جواب یو چې ملائک د دې لپاره راغلیو چې خلق د سحر نه بچ کی وما يعلمان من احد او تعلیم بنور کو دې دواړو هیڅ چاته حتا یقولا تر دې پوری چې خبره پوکو او به وتا انما نحن فتنه چې مونږ د الله امتحان یو پتا سبحان دي هر یو ته وی فلا تکفر یا بندا ته بزان مکافر کوا ويتعلمون منهما پس تکو بخلقو د دې دواړو نه ما يفرقون بين المرء وزوجه اغه سحر چې جدائی به راوستا په سبب داغي ومین د خزي او د خاون کې وما هم بضارين به من احد او نو دی نقصان ورکون کی په دې سحر سره هیڅ چاته الا باذن الله مگر د الله په حکم سره چې د الله حکم بوشو ويتعلمون ما يضرهم او ذکاو بدی اغا سحر چې ضرر یې ورکو دی تا ولا ينفعهم او فائدې نور کول دی تا ولقد علموا او یقینا دی خپو شیو په دې خبره لمن اشترا او چا چې دا سحر واغستو او عمل پیو کو مالو فی الاخرته من خلاق بس دې ایمان نه پاک شو نشته د پاره په آخرت کې هیڅ برخه ولا بئس ما شروا به انفسهم او ډیر ناکار او بد دی هغه شی چې خرڅ کړو پاره سره خپل ځانونه لو کانوا یعلمون کاش کدی پوی دې ترغیب ذکر کوي الله ولو انهم امنوا او بالفرض کدی يهوديان ایمان راوړل په قران باندې واتقوا ځان بچ کړو د سحر نه لمصوبه من عند الله هغه اجر او ثواب چې د الله طرف نه د دې لپاره دی خیر هغه ډیر پیدا مل لو کانوا یعلمون کاش کدی پوی دې سلورم شوبه بیا به په مؤمنانو کې داسې خبرې خورولې چې هغه د کفر وي او پیغمبر به ادبی به کولا دا سلورم شوبه او پر رسالت کې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا تاسو موای پیغمبر ته راعنا لفظ دا به ادبی دا وقولوا انظرنا او وای د دې په ځای باندې چې وګوره مونږ ته پیغمبره واسمعوا دا حکم د الله قبول کړي وللکافرین عذاب علیم او داسې کافرانو لپاره عذاب دردناک دی ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ندی خوشاله هغه کسان چې کافران دي چې هغه دوه قسم دي یو اهلی کتاب دي هغه ندي خوشاله او مشرکان هم ندي خوشاله پسو ان ينزل عليكم من خير من ربكم پدې خبره چې نازلول شي پتا سبحان دي هغه ډیر لوی خیر او برکت چې قران دې درپستا سنا والله يختص برحمته من يشاء دا خدای الله خو خدا چې خاص کوي دا خپل رحمت په هغه چا باندې چې خو خیشي والله ذو الفضل العظیم او الله مالک دې د ډیر لوی فضل پنځمه شوبه چې کله با قران کې آیت منسوخ شو دی وای دا د الله کتاب نه دی الله کتاب کې نسخ راځي
داغي جواب کوي ما ننسخ من آیت او ننسها هغه چې منسوخ کوم یو آیات لری کو او یاستان ير کو پیغمبران ناتی بخیر منها نمونگا راوڑو بہتر داغینا پا عمل کی او مثلها او پشان داغی پا ثواب کی علم تعلم تنپوئی گئے انسانا ان اللہ علا کل شین قدیر چا اللہ پارس باندے قدرت والدے نو اعتراض مکوا دا اللہ پکار باندے علم تعلم تنپوئی گئے انسانا ان اللہ له ملک السماوات والارض چې بشک خاص الله لرا بادشاہی د اسمان او د زمکو دا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشته استاوز د پاره بغیر د الله نه نو څوک دوست چې تاسو حفاظت وکي او نو څوک مددگار مسلمانانو ته د ادب تعلیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم اے مسلمانانو تاسو هم دا غواړئ چې سوالونه وکړئ د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی داسې بې فایدې چې څنګه سوالونه شیو د موسی علیه السلام نه من قبل پخوا چې مونږ ته الله تعالی وښیه ومن يتبدل الكفر بالایمان او هغه چا چې واغست کفر په بدله د ایمان کې فقط ضل سواء السبیل نو بس دې گمراه شو د نیغې لارې نه ود کثیر من اهل الكتاب مخکې وی چې دې نه دي خوشاله ستاسو باندې قرآن نازل کیږي نو سوی چې دې په څه خوشاله دي ارمان کې ډېر د اهل کتابونه لو يردونکم چواړی تاسو لرا واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم کفارا پس د ایمان تاسو نه چې کافران شه حسدا من عند انفسهم دا د وجداوی حسد نه چې د دې په زړونو کې دی خپل باندې خواږي په حسد یې په زړونو کې دی من بعد ما تبين لهم الحق او دا پس داغی نه چې خخ کار شوی دی ته حق چې اسلام دی فعفو بس وسوته معفیو کې سوتوای ما وصفحو او مخت نواړوي خدا به همیشه د پاره نه حتا یاتی الله بامر ترغه وخت پوری چې الله نازل کی خپل فیصله کدی سره د جهادی کا ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله پارس باندې قدرت والده واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فی الحال تاسو لا دا پابندې پکار دي پابندی کوي د مانزو او پابندی کوي د زکات او ما تقدموا لانفسکم من خیر او هغه چې تاسو مخکې ولېږئ د خپل ځانونو د پاره س عمل تجدوه عند الله وبمو داغي بدلی او عوضنا د الله سره ان الله بما تعملون بصير بشک الله تاسو په عملونو باندې خلیدون کړي وقالوا لن يدخل الجنه اوایدا يهوديان چې هرگز با داخل نشي جنت تبل سوک الا من كان يهودا او نصارا مگر صرف هغه څوک چې يهودي وي او یا نصراني وي عیسائی وي الله رد کی د دې په خبره تلک امانیهم دا د دې غتروغ ارزوګان دي او خیالات قل هاتو برهانکم وتوایا چې خبره د دلیل ده راوړې دلیل ستاسو ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په خپل خبره کې بلا نه دروغجن یې کنه دا څنګه ده لکه تاسو چې وای من اسلم وجهه لله هغه چا چې تابعدار کو خپل ځان خاص د الله وهو محسن او یې موحد یا یې تابعدار د سنت فله اجر عند ربه نو د لپاره خاص کر اجر د خپل رب سره ولا خوف عليهم
نبیر پدی باندې پراتلون کې وخت کې ولا هم يحزنون انا بدی د غمجن شي په تیر شي عمر پسې